مدینه منوره کې یو شپونکی و، هغه چیلۍ سره ولي نو یو زمری راغی او د هغه نه یوه چیلۍ وتښتوله. شپونکی چې کله زمري پسې روان شو د هغې نه خپله چیلۍ ازاده کړله نو د زمري ورته وویل دې شپونکي ته چې تا خو زما نه خپل رزق هغه راښکلو کوم چې الله تعالی زما دپاره مقرر کړی و. نو دا شپونکی ډېر زیات په تعجب کې پرېوتلو او ده وویل چې هله زمري هم پکې لا خبرې وکړي. نو د زمري ورته وویل دې شپونکي ته چې زما د دې خبرو نه زیاته د تعجب خبره دا ده چې دلته د دوه غرونو په منځ کې یو کس دی یعنې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه خلکو ته د مخکیني خلکو احوال هغه بیانوي. نو زما خبرې کول دا سره تعجب خبره نه ده، زما د خبرې نه زیاته د تعجب خبره دا ده چې دلته د دې غرونو په منځ کې یو کس دی هغه د مخکیني خلکو احوال دا خلکو ته بیانوي. چې کله دا شپونکی راغی نو نبی علیه صلات وسلام په خدمت کې حاضر شو او عرض یې وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما چیلۍ سره ولي یو زمری راغی زما نه چیلۍ وتښتوله او چې کله زه هغې پسې شوم ما د هغې نه چیلۍ ازادوله نو هغې ما ته ویل چې تا زما رزق واغستو کوم چې الله تعالی زما لپاره مقرر کړی و. یعنې زمري ما سره خبرې وکړي. نو نبی علیه صلات وسلام وفرمیل چې دا څه نوې خبره نه ده، دا خو د قیامت علامت دي. د الله تعالی په ذات باندې مې قسم وي چې تر هغه وخته پورې به قیامت نه راځي تر دې چې زمري او زناور دا به انسان سره خبرې وکړي. او نبی علیه صلات وسلام فرمایل چې تر هغه وخته پورې به قیامت نه راځي چې د انسان د پیزار دا تسمه چې دا به هم انسان سره خبرې وکړي او د انسان د بدن دا جسم دا حسافتونو دا به انسان سره خبرې وکړي او دا به انسان ته د هغه حالاتو خبر ورکړي چې بیګا د شپې د انسانو ښځې چې کوم خیانت کړی دی نو د هغې په باره کې به انسان ته د هغې خبر ورکړي. نو نبی علیه صلات وسلام وفرمیل چې د زناورو د انسان سره خبرې کول دا هم د قیامت علامت دی.